قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروش اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، دین محکم مونږ د استغفار متعلق خبر عرض کړې وې چې نن سبا زمونږ د مسلمانانو کوم حال دی او زمونږ د کورونو او زمونږ د معاشره کوم حال دی، د دې حال بدلولو د پاره او د دې حالاتو د تبدیلی د پاره ټولو نه ضروري شی هغه استغفار دی چې مونږه الله تعالی نه هر وخت د الله تعالی نه بخنه غواړو، خپل ځان دپاره د خپلو ګناهونو د خپلو خطاګانو هغه مونږه الله تعالی نه بخنه غواړو، استغفار کوو او دغه شانته د خپلو مړو دپاره استغفار کوو، د هغوی دپاره د هغوی د ګناهونو د تقصیرات او د کمو بیشو د الله تعالی نه بخنه غواړو او همدارنګې ټول مؤمنانو مسلمانانو د پاره چې دنو مونږ الله تعالی نه استغفار او بخنه کوو چې الله ټول دنیا مؤمنان مسلمانان معاف کې د دوی ګناهونه معاف کې او همدارنګې د دوی خطاګانې معاف کې او د دوی مغفرت وکړي. لیکن دا بخنه غوښتل او استغفار کول دې دپاره ډېر زیات د اخلاص ضرورت دی، ځکه چې مومن مسلمان ډېر زیات ګناهګار وي، هغه په ذمه باندې د الله تعالی احکامات وي، همدارنګې نور ګناهونه هغه کړي وي، بدکاریانې کړي وي، دروغ ویلي وي، حسد او تکبر کړي وي، دارنګې بل مسلمان ته تکلیف رسولې وي، گاونډي ته تکلیف رسولې وي، یا چې دونه هغه رشتہ داری ختمون کې وي، نو د داسې خبرو د پاره چې انسان یو مومن مسلمان د الله تعالی نه معافي غواړي چې یا الله ما ستا د مسلمان او ستا د بنده سره چې دی حسد کولو، یا الله مالا دا حسد معاف کړي، زه د حسد کولو په وجه باندې تا نه استغفار کوم، استغفر الله، یا الله مالا دا گناہ معاف کې. نو دا سے ویل خو ډیر آسان دی، خدا سے اللہ تعالیٰ ته چې دنو په اخلاص سره ویل ضروری دی چې یا الله ما ډیره سخت گناہ کړی دا، غټه گناہ کړی دا. نو معافی ستا سے آسان کار نه دی، کومنګ له څوک ټس راکړي یا موږ له څوک کنځلو کې بد رد وایي او هغه بیا موږ له چې ما معاف کا، نو موږ څومره په ګرانه باندې هغه معاف کوو، هغه له موږ څومره چې دنو بد رد وو یا په زړه کې هغه دپاره کینه کېدو چې دنه به زه بدل اخلم، زه به موقع ګورم، مناسب غونته موقع به ګورم او دنه به خپل بدل اخلم، دی زه نه معاف کوم، دی د ډېرې معافیانې غواړي. نو مونږ چې د الله تعالی نه د خپلو دومره غټه غټو ګناهونو معافي غواړو د الله تعالی نه، نو د هغې دپاره څومره اخلاص ضرورت دی، څومره الله تعالی ته جړا ضرورت دی چې مونږ الله له وجاړو او الله له فریاد وکړو چې یا الله زه استغفار کوم، زه بخنه غواړم، زه معافي غواړم چې ما فلانی له یا الله تکلیف رسولی دی، ما د فلانی مال او دغه شانته چې دی پردی حق لاندې کړی دی، یا الله دا حق زه هغه ته ادا کوم، یا الله ماله دا ګناه معاف کړي، یا الله زه استغفار کوم. دغه شانته نور ګناهونه دی، مومن مسلمان ناس وی الله تعالی سره خبرې کوي، یا الله ماله دا ګناه معاف کړي، خدای ما ټول عمر دا ګناه کړی دی،
دا غلط می کړی دی، بد می کړی دی، یا الله مال دا گناہ معاف کې، زه استغفار کوم، مال بخنه وکې، ما دې گناہ کې منی سه، او د دین وروسته یا الله زه اراده کوم چې دې گناہ ته بنه نږدې کېږم، استا په توفیق سره او استا په فضل او کرم سره به د دې گناہ نه بچ کېږم، یا الله تا ما خپل فضل سره بچ کړي. نو دا به د الله تعالی نه داسې استغفار به غواړې، په تنهایی کې الله له به جاړې، تهجدو کې به الله تعالی له جاړې، تا نه مز پاتې شویو، یا الله ما نه مز پاتې شویو، دا ډېره سخته ګناه ده، ما ستا نافرماني وکړه، یا الله ما معاف کړي. تا د مور پلار نافرماني وکړه، مور پلار له دې بد ردې وویو، مور پلار له دې چې دنه ته نیک شویو، یا دغه شانتې مور پلار سره ستا حسد پیدا شویو، یا نور دغه شویو، زر الله تعالی ته متوجه شي، یا الله زه استغفار کوم، زه استغفار کوم په دې خپل ګناه باندې چې په قرآن کې تا کوم فرمایلی دي چې مور پلار په مخ کې اوف مه کوئ، یا الله ما د قرآن خلاف وکړو، ستا د حکم خلاف مې وکړو، یا الله زه استغفار کوم، استغفر الله، یا الله ما معاف کې، یا الله زه 2 رکعته صلات استغفار کوم په دغه نیت سره چې زما دا ګناه یا الله ته ما معاف کې، یا الله مخکې ما د دې ګناه نه بچ کې. داسې طریقې سره استغفار او بخنه د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو پکار ده، او طریقې کار هم دا ده. نو مونږه الله تعالی ته استغفار پر خود ده، د الله تعالی د خپلو ګناهونو بخنه چې دنو مونږه پر خود ده. یو بل طرح مؤمنان مسلمانان یو بل سره حسد، تکبر او رشتہ داریان ماتول، مونږه د شیطان په لار باندې چې دنو هغه روان یو، او د الله تعالی هغه لار مونږه پر خود ده. نو داسې استغفار الله تعالی ته کول پکار دی، او څومره فضایل دی چې مړو دپاره استغفار کې هغه فضیلت ذکر شوی، او دارنګې د عام مؤمنانو مسلمانانو دپاره چې استغفار او بخنه د الله نه غواړي، یا الله دا ټول مؤمنان مسلمانان ستا بندگان دی، او دا ټول بندگان یا الله ستا عبادت کوي، یا الله دوی نه کوتاهی کیږي، کمی کیږي، یا الله تو ورته معاف کې، یا الله تو ورته خپل فضل سره معاف کې، او د فلانی بخنو کې، یا الله د فلانی مسلمان بخنو کې، یا الله زما د خپل مسلمان رور دی داغه بخنو کې، زما گاونډي دی داغه بخنو کې. داسې ټولو له چې دنو مؤمنانو مسلمانانو له هغه استغفار کول، بخنه غوښتل، توبه کولو، د دې ډېر زیات فضایل په حدیثو کې راغلي دي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده، هغه فرمایي چې حضور علیه السلام فرمایلی دي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، چې څوک عام مؤمنانو مسلمانانو نارینو د پاره او د زنانو د پاره د الله تعالی نه بخنه غواړي، استغفار کوي چې الله د دې ګناهونه معاف کړي، یا الله دا ټول مؤمنان مسلمانان معاف کړي. کل یوم 27 مرتن، 20 مرتبه روزانه هغه استغفار کوي او بخنه غواړي. کان من الذین یستجاب لهم ويرزق بهم اهل الارض، دا کم کس چې د الله تعالی نه بخنه غواړي عام مسلمانانو د پاره 20 ځله پرز او شپه کې، نو دی به داسې خلکو نه به الله تعالی وګرځي یستجاب لهم چې د دعاګانې به الله پاک قبلوي، د دعاګانې به الله پاک قبلوي، مستجاب الدعوات بشي، چا د پاره به چې څه دعا غواړي الله پاک به قبلوي. ځکه د عام مؤمنانو مسلمانانو د پاره د الله تعالی نه بخنه غواړي، ويرزق بهم اهل الارض، او دغه خلکو په وجه باندې الله تعالی زمکه والو ته رزق هم ورکوي. چې کم خلق عام مؤمنانو مسلمانانو ته استغفار کوي، یا الله ټول مؤمنان مسلمانان معاف کړي، یا الله د دې ګناهونه معاف کړي، یا الله زمون کورونو کې میندې خویندې دي، یا الله ته په خپل فضل سره د هغوی خطاګانې معاف کړي، د هغوی کمزوریانې معاف کړي، یا الله ته د ټولو بخنه وکړي. داسې چې څوک دعاګانې مسلمانانو دپاره غواړي او په ورځ شپه کې 20 مرتبه الله تعالی ته استغفار کوي د عام مسلمانانو دپاره، نو الله تعالی د داسې خلکو په وجه باندې ځمکې والو ته رزق ورکوي. څومره د غټ فضیلت خبره ده، څومره ډیر زیات د درجه خبره ده. اومدارنګ
عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے آپ فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرمائی لی دیا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کہ سوک دا عام مومنانو مسلمانانو سڑو دا پارا او دا زنانو دا پارا بخن غواری دا اللہ تعالیٰ نا کتب له بکل مؤمن و مؤمنت حسنت دا ہر مومن مسلمان سڑی او دا ہر مومن مسلمان خز پائے بس کہ اللہ تعالیٰ غلا نیکی لکی سمرا غٹا خبر ہے پدی دنیا کے سمرا مومنان مسلمانان دیو چې د یو مومن مسلمان د ټول دنیا مومنان مسلمانانو د پاره یو استغفار قبول شو یا الله ټول معاف کړي یا الله ټول معاف کړي ټول ګناهونه معاف کړي د ټول خطاګانې معاف کړي او د ټول مغفرت وکړي چې یو قبول شو د پاره یو دعا ستا قبول شو د ټولو نیکیانه به تعالی الله تعالی درکړي 22 کروڑ عوام دے پاکستان چستا پا عمل نامہ کہ اللہ تعالیٰ 22 کروڑ مومنان مسلمانانو نیکیانو لکی سمر دا غنیمت خبر ادا ہے سمر غٹ خبر ادا ہے رز دا قیامت با حساب و کتاب او دا ټول معاملات دا با پا نیکو سر چدنو غا پورا کی گی پایا آلتا نا مارشتا و نا دولشتا یا دا خیرت دا پارا یا دا خیرت پیسہ گٹل غواڑی او دا خیرت پیسہ غا نیک اعمال دی صالح اعمال دی اگر نیکی کول دیو آل تا بجدن پا نیکو اعمالو سر با حساب و کتاب کی گیا پا مال و دولت سر حساب و کتاب نشتا دے نو زمان محترمو مونگ دا استغفار اہتمام پا کار دے پشپا و رس کے ہر وقت دا اللہ تعالیٰ نے استغفار اہتمام پا کار دے چی اللہ مونگا معاف کیا مونگا دیر زیاد کمزوری ہو دارنگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ حضور علیہ السلام فرمائی ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء چکل او مومن مسلمان گناہوں کی او خطاؤں کی نو داغا پزڑ باندے یو تورا غنتے نقطو لگیو فین تاب واستغفر سقل قلبہ چکل دے اللہ تعالیٰ تو توبو کی یا اللہ مانا دا گناہ شا یا اللہ مالا معاف کی زد دو رکعتا صلاة توبہ کو مپدی نیت سر یا اللہ مالا دا گناہ معاف کے یا اللہ ز استغفار کو استغفر اللہ یا اللہ مانا ڈیرا غٹا گناہ شا یا اللہ ما معاف کے اور اللہ تعالیٰ دا دو رکعتا صلاة استغفار کے یا اللہ مالا دا گناہ معاف کے سقل قلبو نو دا غزلنا دا گناہ ختم شیو و انساد آئو اور کچھ دے نور گناہوں نہ کئی نور گناہوں نہ کئی خطاگانے کئی دا اللہ تعالیٰ نہ فرمانے کے پمخ کے رمان بھی زادت قلبہ نو دد پزڑ باندے حتی تعلو قلبہ نو دا تور ٹکے جدون اگر زیاد شیو دا گناہوں نہ دد دا زڑ تک تور شیو اور بالکل دا اللہ تعالیٰ دا معرفت اگر عکس دا دین ختم شی فذالکم الرعن اللذی نو حضور علیہ السلام فرمائی دا آغا زنگ دے چا اللہ تعالیٰ پا قرآن کے ذکر کرے دے قرآن کے اللہ تعالیٰ دا دے ذکر کرے دے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون چی نور سن دیو دا دے گناہگارو خلقویو او دا قرآن و دا حدیث نہ لرکے دو خلقویو او دا دین و دیندارائی نہ لرکے دو خلقو نور سنشت دیو خو دا دے گناہون دا وجہ دا دے دا ظلون تک تور شویو زمان محترمو مونگل چی دا ایمان دا نورانیت او دا نیکو اعمالو او دا ٹوٹا پوٹا اعمال کو دا دے دا نورانیت مونگل ولی نا مخصوصی گیا دا گناہونو اگا نحوست مونگ ماندے پروتے دا گناہونو اگا نحوست دا گناہونو اگا زنگ زمان پزلونو مانے خطل دے نمونگل دا خپل مسلمانی قدرم نشتا دے دا خپل ایمان نورانیت نا مخصوصی گیا دا یو غٹ نا غٹ گناہ اگا مونگ ماندے دا غی بوجھ نا مخصوصی گیا زکا چی دا گناہونو اگا نحوست زمان زلونو مانے خطل دے گوری مسلمان او دا غی شان دا سن دے چی اگا دا اللہ تعالیٰ نا فرمانیو کی دا مومن مسلمان شان دا سن دے چی اگا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم خلافو کیا زکا مومن مسلمان زمان ایمان دا دے چی مونگا با دا اللہ تعالیٰ اطاعت کو او دا اللہ تعالیٰ پرہیزگاری با کو نو زمان محترم مونگا پارا دا استغفار ضرورت تے چی ہر وقت مونگا دا اللہ تعالیٰ نے استغفار کو او توبہ کو چی اللہ مانا دا گناہ شوا مالا دا گناہ معاف کے امدارنگے تے سرسرا استغفار سرسرا مونگا پارا دا اللہ تعالیٰ نے ہر وقت مدد غختل پکار دی
ہر وقت دا اللہ تعالیٰ نا مدد غختل پکار دی پا ہر کار کے پا ہر سکے کہ زمون ساجد دا انسانانو نہیں زر اللہ لمتوجہ شا یا اللہ تانا غوارم زکر دا دے ٹول مخلوقاتو تا ظلونا دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کی دیا چا اللہ تعالیٰ غواری دا یو انسان رب تا دا پارا پا نرمی سر متوجہ کیا اللہ تعالیٰ با تعالیٰ متوجہ کی غوارا یار تا سو غوارا ستا سپا کار دیا ستا سکار دے سے رضی تعالیٰ اس دا کار کوم ہے دا اللہ تعالیٰ فوری مدد بیو خدا سنگ کی گی چا مونگا دا اللہ تعالیٰ نا غوارو کنا مونگا اللہ تعالیٰ متوجہ کی گوئے مونگا دا اللہ تعالیٰ ذات پر خود دے اور مخلوقاتو پا دروازو باندی زویو پیسے پس لگی دلیو دنیا داری پس لگی دلیو چی دے سر بکی گی دے سر بکی گی دے نکی گی اور دے سر بکی گی نا طولنا ول اللہ تعالیٰ تا متوجہ شے چی اللہ تانا دا شیخ وارم یا اللہ تانا وارم تب ایراکے تانا دا حجت وارم تا حجت رواز آتے طول مخلوقات یا اللہ ستا مختاج دیو طول یا اللہ طول مخلوقات تانا خپل حاجتونا پورا کئی یا اللہ زما دا حاجت پورا کی یا اللہ دا شریع حاجت تے زما ضرورت تے یا اللہ دا پورا کی دا اللہ تعالیٰ نا مغواڑے اور اللہ تعالیٰ فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کے پا ہر مسک مونگا وایو ایاک نعبد یا اللہ خاصتا عبادت کو مونگا و ایاک نستعین اور خاصتانا مدد غواڑو خاصتانا امداد غواڑو نور ہچا مخلوقاتو کے چدے مونگا دا ہچا نا مدد نہ طلب کو تانا چدنا مونگا خیر غواڑو نو زمان محترمو دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ډیر غټ عظیم الشان سبق ته پدې کې او دا ډیر غټ عظیم نسخه ده مونږ مؤمنانو مسلمانانو د پاره چې مونږ پدې باندې ځان پوي کوو چې مونږ مسکی وایو ایاک نعبد نو هغه معنا او مطلب ذهن تراولا چې الله خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو نو پدې عبادت کې هغه عبادت امراغه چې د چا اطاعت حضور علیہ السلام د چا اطاعت کولو اللہ تعالی حکم کړی دی اللہ تعالی حکم کوي چې د حضور علیہ السلام اطاعت کوي اللہ تعالی حکم کوي چې تاسو مور خپل اطاعت کوئ تاسو د مور خپل خبره منئ اللہ تعالی حکم کوي چې تاسو د عمراو او د حکمرانانو حکم منئ نو چې مونږ د دې حکم منو نو دام اصل کې د اللہ تعالی حکم منل دي ذکر چې دا د الله تعالی حکم دی واطیع الله واطیع الرسول چې دا الله اطاعت کوي او دا الله د رسول اطاعت کوي نو دا الله د رسول اطاعت د چا دی دا الله تعالی اطاعت ته نو دا ټول په عبادت کې رالل خدا اطاعت هغه شي کې بویو چې په دین او دیندارۍ کې ویو ستا چې دنو مور خپلار ستا حکمران ستا مشران تعالی په دین او دیندارۍ کې حکم کوي بالکل معنی به دا الله تعالی حکم منل دی نو دام په دې کې رالل دا ارسه لیکن ته سره سره دا الله تعالی حکم پورا کول کوم مونږه دا الله تعالی نه بس غواړو مدد بغواړو بازي مونږ وایو کنه یره دین او دینداری کوي دا اللہ تعالی احکامات مطابق جون تیروي د حضور علیہ السلام طریقوں مطابق جون تیروي نو بازے رونا بایگان سوي ډیر ګران کار دی استاد جی ډیر ګران کار دی دا کم ماحول دی دا کم معاشره دی باروزی بد نظری کیږي غیبت کیږي دروغ ویل کیږي حرام کاریانه کیږي سود کیږي دغه شان دي دوکي کیږي په دروغ باندې قسمونه خړل کیږي استاد جی څنګه به بچ کیږي څنګه به دین باندې مونږ عمل کوو ها زمونږ ټول ماحول برباد شو خراب شو استاد جی څنګه به عمل کوو نو د دې آسان جواب ده کنه ډاکټر عارفی عبدالحی عارفی رحم الله تعالی فرمای چې کوم مومن مسلمان په ذهن کې دا شی راځي چې په دې معاشره کې بز په دین باندې به څنګه عمل کوم په دې معاشره کې بز د الله تعالی حکم مطابق څنګه جون تیروم دا الله تعالی دا دین مما کې څنګه راځي نو قیامت د ځان لمخه لکیو او دا حشر د ځان لمخه لکیو چې رز قیامت دی او الله تعالی له مخامخ ولاړیو او الله تعالی تا ځان لا حاضر کی او الله تعالی عرض کوي چې او زما بندا چې تا زما حکم ولنه منلو تا زما د قران مطابق جون ورلن تلولو تا زما د حضور نبی حضور علیہ السلام د طریقو مطابق جون ولنه تیرولو تا دا ګناه ولې کولا تا دروغ ولې ویل
تا حسد لکولو تا رشداری ولې ماتوله زما حکم الله تعالی به فرمایي تا د مور او پلار خدمت ولې نه کولو چې په قرآن کې ما ویلو چې د مور او پلار خدمت کوا د مور او پلار قدر کوا تا بھائی خپل مسلمان ګاونډي له ولې تکلیف رسولیو په قرآن کې دی چې خپل ګاونډي له تکلیف مه رسویو تا زما دا حکم ولې مات کړو نو دی به ورته جواب کې څه وایي چې یا الله تازه پیدا کړی داسې معاشره کې ومیم چې هغه معاشره ډېره خراب وایو هغه حالات ډېر زیات سخت ویو دین باندې عمل ډېر زیات ګران ویو ماحول هم خراب ویو هر طرف ته دروغ ویو هر طرف ته دوکې داړې ویو او یا الله موږ به څنګه بچ کېدو یو نو الله تعالی به ورته عرض کوي چې زما بنده تا مانه ولې مدد نه غوښتو یو موږ خدا ایاک نعبدو یا الله خاص تا عبادت کو خو یا الله دې عبادت باندې عمل کول ډېر ګران دی او دا عبادت پل جون کې راوستل ډېر ګران دی دې دین باندې عمل ډېر ګران دی نو الله پاک تعالی دعا درکړه غواړه کنه و ایاک نستعین یا الله تا نه مدد غواړو یا الله دې معاشره کې جون ډېر ګران دی خو تا نه مدد غواړو تا مانه غوښتي الله تعالی به فرمای تا مانه مدد غوښتو تا مانه غوښتو چې یا الله ما د پاره تا عبادت ډېر ګران دی مال آسان کړه یا الله مال دا تکلیف ته تمال آسان کړه یا الله زه دې ګناه کې مبتلا شم دروغ کې مبتلا شم حسد کې مبتلا شم یا الله زمانه رشتہ داران ماتېږي یا الله ته زما مدد وکړه یا الله ته مال آسان کړه یا الله د دین په دې حکم باندې مال عمل آسان کې تا مانه غوښتو نو بیا به موږ څه جواب ورکو د دې سوال اس جواب نشته نو زما محترم موږ له هر وخت د الله تعالی نه مدد غوښتل پکار دی هر وخت یا الله ما د پاره د دین دا عمل آسان کړه یا الله ما د پاره روزه ساتل ډېر ګران دي ته به راته آسانه خدایا تا نه غواړم یا الله تعالی جاړم مال آسانه کې یا الله زه دې بدکارۍ کې انخته یم دې گناہ کې گرفتارم یا الله تب مې د دین او باسه خدایا تب مې د دین او باسه تا نه مدد غواړم او ډاکټر عارفی رحم الله تعالی فرمای الله تعالی نه بے تکلف غواړي دا الله تعالی ډیر زیات کریم ذات دی د مور خپل رم ډیر زیات چدنو شفقت کوونکی ذات دی مور خپل په خپل اولاد باندې څومره غو کیږي روانه مو کی خیر دی اس خبره نه د بچی دی الله تعالی ډیر زیات رحم کوي نو الله نه بغواړي یا الله ز پدی ګناه کې مبتلا یم تب مې د دې ګناه نه وباسه او که ته ما د دې ګناه نه وباسه یا الله راز د قیامت ممانه نشيغه بے تکلف د الله نه غواړي یا الله ما باندې نشي ما به وباسه د دې ګناه یا الله زدی کار کې کمزور هم ستا په دې حکم پورا کولو کې کمزور هم یا الله موږ دس کې کمزور هم یا الله تب مې په دې باندې راړې او تب ما موږ گزاره جوړې ګوره یا الله زما پکړ بنه کې یا الله تب زما مدد کې وایاک نستعین الله فرمای ما نه مدد غواړي ان الله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري هر څه باندې قدرت لري منټونو سکندونو خبره ده الله پاکستان یو دعا قبول کړه بس تا هر څه بدل شي دا مسنون دعاګانې چې څومره دي د دې اهتمام پکار دی مونږ وای اللهم اغفر لي وارحمني وعافني ستا یو الله مغفر لي قبول شو دا سه وخت کې دا سه ټیم کې تا دعا وغوښته چې الله پاک قبول کړه نو بس معاف شو کنه بس تا د پاره غم کافی شوای نو زما محترمو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر ٹیم دا اللہ تعالیٰ نہ مدد ہر ٹیم دا اللہ تعالیٰ نہ خیر اغا غختل پکار دیو نو زما محترمو ټولو نه ضروری شي هغه استغفار دے او ورپسې چې دے ہر وقت دا اللہ تعالیٰ نہ مدد غختل پکار دی